نه ادا کېږي جو پوی د خولې خلیصې ته او دا نه وایي غاښونو ته الف کې 3 حروف دي الف لام فا د ژبې د دواړو شونډو لوندۍ سا چې یو بل سره په سختۍ کې ولګي او بیا کلو پاتې شي نو هغې نه با ادا کېږي تا د ژبې سر برني دوو غاښونو بیخ سره او ارو سره ولګي نو هغې نه تا ادا کېږي ثا د ژبې سر او برني دوو غاښونو من سره ولګي نو هغې نه ثا ادا کېږي جیم د ژبې من بر تالو طرف ته اوچت شي او هغې نه جیم ادا کېږي ح د حلق نه ادا کېږي د حلق هغه حصه چې کومه منځنۍ ده یعنې اصل حلق خا د حلق نه ادا کېږي د حلق هغه حصه چې کومه خولې طرف ته نږدې ده یعنې ادنای حلق دال کوم ځای نه چې تا ادا کېږي هغه ځای نه دال هم ادا کېږي د ژبې سر برني دوو غاښونو بیخ سره او ورو سره ولګي هغې نه تام ادا کېږي او دال هم ادا کېږي ثا د ژبې کوم ځای نه چې ثا ادا کېږي هغه ځای نه ذال هم ادا کېږي یعنې د ژبې سر او برني دوو غاښونو من سره ولګي نو هغې نه ثام ادا کېږي او ذال هم ادا کېږي رود پشت زبان او د ژبې سر او برني څلورو غاښونو بیخ سره او ورو سره ولګي نو هغې نه را ادا کېږي را زا او سین دا دواړه یو ځای نه ادا کېږي برني غاښونه او لاندني غاښونه چې یو بل سره راجوخ شي او لاندني غاښونه او د ژبې سر لاندني غاښونو سر سره ولګي په سختۍ سره نو هغې نه ذا او سین ادا کېږي شین کوم ځای نه چې جیم ادا کېږي هغه ځای نه شین هم ادا کېږي د ژبې منځ بره تالو طرف ته اوچت شي هغې نه جیم هم ادا کېږي او شین هم ادا کېږي سواد کوم ځای نه چې زا او سین ادا کېږي هغه ځای نه سواد هم ادا کېږي سواد کې دا خبره زیاته ده چې د ژبې سر بره چې د ژبې سر بره تالو د ژبې منځ بره تالو طرف ته اوچت شي او موټه ادا شي هغې نه سواد ادا کېږي دواد د ژبې سر او د ژبې سیټ دا برني څلورو غاښونو بیخ سره او ورو سره ولګي نو هغې نه دواد ادا کېږي دواد کې دا خبره زیاته ده د ژبې منځ بره تالو طرف ته اوچت شي او موټه ادا شي دواد کوم ځای نه چې طوا ادا کېږي هغه ځای نه تام ادا کېږي تا تشه ادا کېږي او طوا ډک ادا کېږي د ژبې سر برني دوو غاښونو بیخ سره او ورو سره ولګي هغه ځای نه تا دال او طوا ادا کېږي کوم ځای نه چې سا او زال ادا کېږي هغه ځای نه زوا هم ادا کېږي د ژبې سر برني دوو غاښونو من سره او ورو سره ولګي نو هغې نه زوا ادا کېږي عین او عین کوم ځای نه چې ها ادا کېږي هغه ځای نه عین هم ادا کېږي عین د حلق نه ادا کېږي د حلق هغه حصه چې کومه منځنۍ ده یعنې اصل حلق خا کوم ځای نه خا ادا کېږي هغه ځای نه غین هم ادا کېږي عین د حلق نه ادا کېږي د حلق هغه حصه چې کومه خولې طرف ته نږدې ده یعنې ادنای حلق فا د برني دوه غاښونه او لاندنۍ شونډې لونده حصه چې یا بیخ سره ولګي یا لونده حصه یا بیخ سره ولګي نو هغې نه فا ادا کېږي قاف د ژبې بیخ بره تالو طرف ته اوچت شي او هغې نه قاف ادا کېږي کوم ځای نه چې غټ کاف ادا کېږي هغه ځای نه نرۍ کاف هم ادا کېږي خو نرۍ کاف لږ خولې طرف ته نږدې لام د ژبې سر او د ژبې سیټ برني څلورو غاښونو بیخ سره او ورو سره ولګي هغه ځای نه لام ادا کېږي میم د ژبې د دواړو شونډو وچه حصه چې په نرمۍ سره ولګي او بیا بنده پاتې شو نو هغې نه میم ادا کېږي نون د ژبې سر او د ژبې سیټ برني دریو غاښونو بیخ سره او ورو سره ولګي نو هغې نه نون ادا کېږي واو
برنۍ شونډه او لاندنۍ شونډه چې د غونچې په شان د ګول شي نو هغې نه واو ادا کېږي. ها د حلق نه ادا کېږي. د حلق هغه حصه چې کومه سینې طرف ته نږدې ده یعنې اقصای حلق. کوم ځای نه چې ها ادا کېږي هغه ځای نه حمزه هم ادا کېږي. کوم ځای نه جیم او شین ادا کېږي هغه ځای نه یم ادا کېږي. د ژبې منځ بره تالو طرف ته اوچت شي او هغې نه جیم او شین او یا ادا کېږي. صدق الله. سنان. دا په یو ګنټه کې. ماشاءالله دا زموږ مدرسه دا د ناظري کلاس دی. دا هم د ناظري کلاس دی او هغه قاعدي کلاس دی مخامخ پسې بل د قاعدي کلاس دی. دا د قاعدي کلاسونه دي دوه هغه او هغه سر کې چې کوم دی هغه د حفظ کلاس دی. د دې غاړه هم د حفظ کلاس دی. الله یې ټول ماشومان د استقامت ورنصیب کړي. الله تعالی ټول ښایسته عالمان حافظان جوړ کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.